بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 159 دی. قانون نمبر 85 دی. د مضاعف قوانین شروع دي. نن به موږ د دینارون شیرازون قانون وایو. دینارون شیرازون قانون. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یو اسم د فعال په وزن وي، چې کله یو اسم د فعال په وزن وي، فعال لکه دینارون فعال لکه شرازون ٹھیک شو. نو د حرف مدغم یعنی مشدد حرف نه پکې یا جوړول واجب دي. چې کله یو اسم د فعال په وزن وي کنه، نو چې کم حرف باندې کم حرف مشدد وي کنه، هغه کې چې اولنې کم حرف وي کنه، اولنې دوه یو شان حروف وي، نو هغه کې مونږ ځکه ادغام کو، یعنی ځکه هغه نه مونږ یو حرف واخلو، هغه مشدد کوشد په واچو، هغه دوانو نه مونږ یو جوړ کو او بیا په هغه باندې حرکت واچو. نو دلته اوس مونږ ته وایي چې کله یو اسم د فعال په وزن وي کنه، لکه د فعال دینارون، فعال شرازون، نو دغه شان چې کله وزن یو شانتی وي کنه، نو چې کم پکې مشدد حرف وي کنه، حرف مدغم یعنی مشدد حرف نه پکې یا جوړول واجب دي. خو شرط پکې دا دی چې داسې کلمه به نه مصدر وي او اخر کې به پکې تای متحرکه هم نه وي. داسې اسم باندې مصدر هم نه وي او اخر کې به پکې تای متحرکه یعنی ګول تا یا حرکت والا تا به پکې نه وي. ٹھیک شو. لکه دینارون شیرازون چې په اصل کې دینارون دی. دین دال نون زیر دین او نون الف نا دین، نو دوه حروف پکې یو شانته رالل. ګورئ دین نارون، نو د دې نه بیا جوړ شوي دي دینارون، یو نون یې اغستی دی او مشدد کړی دی. نو اوس په دې کې وایي مونږ ته چې کله د فعال په وزن وي کنه، نو دا مشدد نون نه دی، دا مشدد حروف دوه دي. ګوره یو دا نون دی یو دا نون دی. نو اوس په پکې د دې اولني نه یا جوړول واجب دي، اولني نه پکې یا جوړول واجب دي. دا به دا مشدد حرف به کولاو کې داسې به کې واپس په داسې کې، دا د داسې نه جوړ شوی دی دینارون، داسې ته جوړ شوی، خو دا به واپس کولاو کې د دنه به داسې جوړ کې دین او بیا نارون. اوس په دې اولنې نون ساکن دی کنه، دی نه به یا ساکن جوړه کې، نو دا به موږ سره شي دی او دا نون الف نا په خپل ځای والی نارون. امید دی پوه شوی به پې. او شرازون چې دی کنه، دا شرازون دا په اصل کې دی شرازون، دا اصل کې داسې دی. نو موږ به د دې اول د دې نه بیا داسې وشو چې دا دوه راګانې یو شانتې دي، دوه د یو جنس حروف دي، یعنی دوه متجانسین پکې رالل، نو د دواړو راګانو نه یوه راواغېسته مشدد یې کړه، نو دا موږ سره داسې شوه. ګورئ شرازون شو. خو دا شرازون به موږ واپس کولو کو، څنګه چې د کم نم چې جوړ کړی هغه شانتې به دې کو. نو د اولنۍ چې کم دا مدغم حرف دی که نه، مدغم دې ته مدغم وایي، او چې په کم کې ادغام شوی هغه ته مدغم فیهی وایي. ٹھیک شو. نو اولنی حرف ته مدغم وایي چې دا په دې دویم حرف کې مدغم کیږي، نو دې دویم حرف ته مدغم فیهی وایي. نو موږ به د دې اول را ساکن ده، د دې نه به موږ یا جوړه کو، دې نه موږ یا جوړه کړه، نو دا موږ سره څه شول. ګورئ ورته اوس دی اولنۍ را نه مونږ یا جوړه کړه، شی را سره شو، او را په خپل ځای راوله او الف په خپل ځای راوله او زا په خپل ځای راوله، نو د شرازون نه مونږ سره شیرازون شو. شیرازون ٹھیک دی. امید دی په دې به تاسو پوه شوي. نو دینارون شیرازون چې په اصل کې دینارون او شرازون په اصل کې شرازون وو. نو په دینارون کې مو د اول نون مدغم نه یا جوړه کړه، نو دینارون شو. او په شرازون کې مو د اول را نه یا جوړه کړه، نو شیرازون شو. ٹھیک شو. نو دا مختصر غونډه کې قانونو چې کله یو اسم د فعال په وزن وي، نو د حرف مدغم یعنی اولنې چې کوم ساکن حرف وي پکې، یا نو هغه نه پکې یا جوړول واجب دي. خو شرط پکې دا دی چې دا اسم به نه مصدر وي او نه به په آخره کې تای متحرکه وي. ٹھیک شو. لکه څنګه چې موږ سره دینارون شیرازون دی، چې په اصل کې دینارون شیرازون، نو د دینارون نه موږ سره دینارون شو او د شیرازون نه موږ سره شیرازون شو. ٹھیک شو. نو د دې تاسو ځان سره یو سکرین شاټ هم واخلئ او ځان سره ولیکئ او دوباره بیا دا قانون واورئ. نو امید دی تاسو په دې قانون پوه شوي. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.